ښځه د ښځې سره حق مقایا عورتونو سره وموښي، انزال وشي او دغه منې د یوې ښځې بلې ښځې رحم ته ورسېږي، د دغه نه معلوق کېږي. اے مولانا سورت هجر دی ویلې ده که نه دی ویلې؟ په دې قرآن کریم کې دی. سورت هجر کې الله وایي انا خلقناکم من ذکر و انثى، اے انسانا تمې د ښځې او د نر ملاپ نه پیدا کړی، د ښځې او د ښځې ملاپ نه بچي نه پیدا کېږي. قرآن وایي شاکر منیر په جناب شمس المشایخ حفظه الله ورعاه باندې رد کړی و. بیا ځینې ټامیانو غربیانو ویل چې شاکر منیر خو په جناب خلیفه صاحب قرآني رد کړی دی، نو د دغه جواب څوک ویلی شي؟ اوس به دغه رد جواب زه تاسې ته وکوم. اصلي خلیفه صاحب مبارک دا خبره کړې وه چې کله دوی زنانه سره یو ځای شي چې دې ته سحق وایي کتابونه، نو د هغې نه هم کیدی شي چې اولاد پیدا شي، چې دوی ښځې سره یو ځای شي، د هغې یوې ښځې هغه اوبه نقل شي بلې ښځې ته، نو کیدی شي د دې نه هم بچی پیدا کیدی شي. دا خبرې کړې وه. شاکر منیر راپورته شه چې دا خو ډېره نادره کړې، او داسې وویل چې د خلیفه صاحب چې دی د قرآن نه دی لوستی، سورت حجرات یې نه دی لوستی چې هلته الله وایي چې انا خلقناکم، ما تاسو پیدا کړي من ذکر و انثى، د یوه نر او د یوه ښځې نه. نو دا خو وایي چې د دواړو ښځو نه دا کیدی شي، نو دا خو نشي کیدی ځکه الله وایي د نر او د ښځې نه مې پیدا کړی. نو دې جواب واروئ. اول منیري ته وایم چې تا غوندې شیطانان ډېر د قرآن نه استدلال کوي. حدیث کې راځي چې په آخره زمانه کې به منافق د قرآن نه استدلال کوي، خو تلبیس او دجل به کوي، مسلمانان به خطا کوي. دغه کوم آیت چې تا ویلی د صورت حجرات دا 26مه سپاره ده 12 آیت ته، دا سبب د نزول اول تاسو واورئ مسلمانانو، بیا به مو سر خلاص شي. سبب د نزول دا وه چې کله فتح د مکې وشوله، نبی علیه صلات وسلام بلال حبشي چې د رنګه تور و هغې ته وایي چې اذان وکوه. چې اذان یې وکوه، د کافرانو ځینې ویل چې دا څومره بد حالت دی چې دلته دغه حبشي اذانونه کوي، ښه دي چې د موږ پلاران مړه شوي دي چې دا ذلت یې ونه لیدله. حارث بن هشام وایي ما دا خبره وکړه چې نبی علیه صلات وسلام بل څوک نه پیدا نه و چې په هغې باندې اذان کړی چې په دا تور کارغه باندې اذان وکوله. بلال حبشي مې یاد کا. الله جل وعلا د آیات نازل کا. دې آیات مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې او خلکو بلال حبشي که تور دی او د نور عرب سپین دي، دا تور په سپین په تور کومه بهتري نه لري. ولې؟ تاسو د یو مور پلار نه پیدا یې چې آدم علیه الصلاة وسلام او بیبي حوا رضی الله تعالی عنها ده. دلته مقصد دا نه دی چې دا بیان شي چې خامخا به سړی د یوه نر او ښځې نه پیدا کېږي، د بل چا نه نشي پیدا کېدی. دا مطلب د آیات نه دی. د آیات نزول وګوره. جاهله احمقه منیره، او جاهله تا قرآن کله لوستی؟ ته په قرآن په ترجمه کله پوهېږې؟ دلته د آیات مقصد دا دی چې تسویه، یعنی څه معنی؟ تاسو په اعتبار د اصل سره یو یی. د توروالی سپینوالی، د عربي او عجمي، د پښتون او پارسیبان، دا چې د یو په بل بهتري نه لري، بلکې معیار د قبولیت، معیار د الله ته د قبولیت هغه تقوا ده. د آیات دا مقصد دی. دا مقصد نه دی چې غیر د نر او د ښځو نه څوک نشي پیدا کېدی. ته وګوره زه آیات درته وایم، جاهله زه به درته ترجمه کوم، ته خو د قرآن ترجمه نه ده زده، مخې ته د قرآن یې کوي، خبرې د کتاب البطن نه کوي. الله وایي یا ایها الناس، اے خلکو انا خلقناکم، ما تاسو پیدا کړی من ذکرن د یوه نر نه چې آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام دی، و انثی او یوه زنانه چې څوک د انثی بیبي حوا رضی الله تعالی عنها ده. وجعلناکم شعوبا و قبایلا، ما تاسو ډلې ډلې ګرځولي، د عربي دی، د عجمي دی، د حبشي دی، د رومي دی. د څه دپاره؟ لتعارفو چې یو بل سره وپېژنئ. دغه نسبونه، دا توروالی او سپینوالی، دا معیار د قبولیت نه دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزتمند د تاسو په نزد د الله اتقاکم، په تاسو کې ډېر متقي دی. ان الله علیم خبیر. نو جاهله دا په دې کې نه دی چې غیر د انثی او د ذکر نه نشي پیدا کېدی. د دې آیات مقصد دا دی چې تاسو په اعتبار د اصل برابر یی، نسبي بهتري نه لرئ، بهتري به فقط په چا وي؟ په تقوا. او که ته وایي چې نه خامخا به د نر او د ښځې نه پیدا کېږي، نو جواب واروه جاهله. آدم علیه صلات وسلام الله پیدا کا، نه پلار وا او نه مور وا یو. دوم، بیبي حوا رضی الله تعالی عنها پیدا کا، مور یې نه وا. د آدم علی نبینا علیه صلات وسلام د چپې پختۍ نه پیدا کا، مور یې نه وا. عیسی علی نبینا علیه صلات وسلام الله پیدا کا، پلار یې نه وا. د بیبي مریم نه پیدا کا. نو ته خو وایي چې بې د نر او د ښځې نه پیدا کی. دا وګوره، یو بې د مور پلار نه پیدا شوی، بل بې د مور نه، بل بې د پلار نه پیدا شوی. نو دا چې دوی زنانه سره یو ځای شي، دا خو په طریقې اولاد کېدی شي. دا ته چې وایي چې نشي کېدلی، ته خو د الله په قدرتو ایمان نه لرې، ته خو د ایمان نه وتلی منیره، ته خو په قرآن عقیده نه لرې، په دین عقیده نه لرې، په اسلام عقیده نه لرې، ځکه د دې نه منکر یې. ته وګوره یحیی علیه السلام دا چې پیدا شه، مور یې د 8 کالو وه،
پلار ذکریا علیه السلام د 99 کالو الله دغه نه پیدا نو د آیات مقصد دا نه دی چې بې دینه د ښځې نه نشي پیدا کېدای دا ټول پیدا شوي دي نو ته چې آیات وایې غلط وایې د آیات مقصد دا دی چې معیار د تقوا نسب نه دی بلکې معیار د قبولیت معیار د الله ته د محبوبیت هغه تقوا ده نسب نه دی دا نه دی چې خامخا به د نر او د ښځې نه پیدا کړي که خامخا د دونه وي نو دا نور څرنګه پیدا شوي دي نو آیات غلط ویلی خلیفه صاحب خبر بالکل صحیح ده او بالکل ممکنه ده او دا د الله د قدرتونه لري نه ده او که ته وایې ته خو د الله په قدرتو ایمان نه لري د ایمان نه وتلی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته